چې بیا کیم جنگ کې کیم جهاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس په خپل شرکت کړه خپل جهاد کړه هغه ته بیا محدثین مغازی او غزوات یې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بنفس نفیس په جهاد کې نه د شریک شوه بلکې صحابه کرام یو لشکر هغه جهاد ته لجل ده د یو امیر په اطاعت کې صحابه کرام نو یو امیر جوړ کړه نو هغه ټیم کې دغه ته محدثین بیا دغه لشکر ته چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جهاد ته لجل دي ته محدثین سریه یای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک تا امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب صحیح البخاری کې رخصتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې والذی نفس محمد بيده قسم دې په هغه ذات باندې چې د محمد روح دې هغه په قبضه کې ده یعنی د الله جل جلاله په ذات باندې قسم خوري چې لو وددت انی اغزو فی سبیل الله فاقتل چې مو دا خواهش ته مو دا ارزو دا تمنا مې دو چې زه د الله جل جلاله په لار کې جهاد کوم فاقتل به الله پاک مو ته شهادت روکي ثم اغزو فاقتل الله پاک بیا مو ته زندگی روکي بیا ز جهاد سٹارټ کوم بیا الله پاک شهادت روکي ثم اغزو فاقتل بیا هدا غرنګي الله پاک نه مې دا تمنا دو ارزو مې دا چې الله پاک بیا زندگی روکي بیا جهاد کوم بیا الله پاک شهادت روکي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد جذبه او د شهادت سره شوق و استاد محترم مفتی سید مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه خپل کتاب اسرار العروج کې یو ډېر عجیبه نقطه لیکلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث نه د جهاد جذبه او د شهادت شوق ډېر زیات معلومیږي خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه څنګه میجه مخکې وضاحت وکړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنه لشکره هغه داسې لجل دي صحابه کرام ولا چې هغه کې به یو امیر جوړ کړ یعنی دای په خپل پاغي جنگ کې جهاد کې شریک نه و او سوال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نه د جهاد جذبه او د شهادت شوق ډیر په اعلی مرتبه سره معلومیږي خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د زنا سورتونه کې چې صحابه کرام جهاد ته لجلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه جهاد کې شرکت ویل نه کړه استاد محترم فرمای په خپل کتاب کې لیکلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه صحابه کرام د پیغمبر اتباع ډیر زیاته کوله لکه څنګه مې مخکې جمعه کې بیان وکړو چې صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع ته مکمل خپل ځنونه هغه وقف کړیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مو زنا جهادونه یعنی صحابه کرام لشکره مل جلې ز هغه جهاد کې شرکت نه کړه هغه وجه دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کچیرته مو سره دمر واسوا یعنی چې هغه صحابه کرام ته ټوله تصورلای مهیا کوای شو ټول می جهاد ته لجای شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زو مو بخامخا په جهاد کې شرکت کړه و زب لوړوا ایو جنگ نه به اغاز پته شو نه و چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مو سره دمره طاقت ونه چې ټول صحابه کرام می جنگ ته سورلای ته مهیا کړی و اسباب ذرایع می ته مهیا کړی و لجلی و نو هغه صحابه کرام چې کله د جهاد نه پته کېدل نو هغه بو خفا او په دی وجه باندې چې می د جهاد نه ویل پته شو نو فرمایي چې کچیرته به زه وینه لوړ و جهاد ته نو یو غم هو دو سره الریډي داو چې د جهاد نه پته کېدل دویم غم به سره داو چې د موجوده غم به پرتله نو دوا غمونه صحابه کرام مندر تلل د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مو هغه زنا لشکره کې شرکت په جهاد کې نو کار صحابه کرام مولجل لکه څنګه امام مسلم رحمت الله علیه هغه حدیث په خپل مسلم شریف کې خسته حضور مبارک فرمای والذي نفسي بيده قسم دې په هغه ذات باندې چې مو روح دې هغه په قبضه کې ده لولا ان رجالا من المؤمنين کچیرته مؤمنین کې داسې خلق نو یعنی بشکه مؤمنین کې داسې خلق ستاده چې لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني چې هغه ته دا خو نه ور کوي چې هغه د مون ورسته پوت شي یعنی زه جهاد ته نه لوړ شم دوی په کورونه باندې پوت شي ولا اجد ما احملهم عليه او حضور مبارک فرمایي چې نه دم رواس امو سره چې دوی ټوله ته مسورلای ور کړی وای زون سره می جهاد ته بوتلی وا نو فرمایي چې کچیرته دم رواس می وا چې ټوله ته مسورلای ور کوای شوی نو ما تخلفت عن سریه زبو دی وی سرینا
یعنی د صحابه کرام لشکر می چې لجلو د وی سریه نه و جنگ نه به حذف پوت شو نو تغزو فی سبیل الله د الله پاک په لار کې جهاد کولا او چون کې سره دمر واسنه و چې صحابه کرام می زون سره بوتلی وا او نه می داسې کوي شل چې زوینه لوړ وا صحابه کرام می ډبل غام ته پرځدولی وا نو دیو جنب زه د دوی سره اغا د سریه نه یعنی صحابه کرام به ولا جلزبو سره متال شو او بیا فرمایي چې د غبدای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فرمایي چې مو به وا غزوا یعنی یو سریا یو جهاد یو جنگ به نو پرځدلا فرمایي چې والذي نفسي بيده د قسم دې په اغي ذات باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم روح دې اغي په قبضه کې دا لوددت اني اقتل فی سبیل الله مودا خوښتا چې زه شهید کړل شان دې الله پاک په لار کې ثم احیا الله پاک مت بیا زندگی روکي ثم اقتل بیا الله پاک شهادت روکي ثم احیا الله پاک بیا زندگی روکي ثم اقتل الله پاک بیا هو سره شهادت روکي ثم احیا ثم اقتل الله پاک بیا زندگی روکي بیا شهادت روکي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد جذبه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت سره شوق و چې هغه استاد محترم مفتی مختار الدین صاحب خپل کتاب کې وضاحت کړی دا